وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بسم الله الرحمن الرحیم. د سچ نیوز کارنر د متاثره مخاطب یو. نن په کوچی جامعه دارالعلوم عثمانیه کې د دستربندۍ پروګرام وشو. ډېر ښکلی پروګرام وشو. الحمدلله 8 کسان حافظان او 19 کسان د ناظره قرآن سره ویلو. په هغوی کې 2 کسان حافظان داسې دي چې هغه یو تلاوت اوس واورېدو. اوس ماشاءالله ډېر ښکلي انداز سره ډېر ښکلي قرات تجوید سره یې تاسو ته تلاوت وکړو. دا 2 ورونه دي، یو طیب افضل او بل محمود افضل. دواړه نابینا دي، سترګو نظیر یې نشته دی. او بدقسمتۍ نه د کال یونین مخکې د دوی والد صاحب وفات شو، حاجي میر افضل صاحب. او یقینا هغه څه وایي په نن ورځې نو ډېر زیات په خوشحال وای. طیب افضل او محمود افضل پیدایشي نابینا دي. نو نابینا دوی ته به خامخا مشکلات او تکلیف وي، ځکه څه تلای نه شي، څه لیدای نه شي. خو دوی بیا هغه خپله معذوري خپله مجبوري جوړه نه کړله. د دوی کور والا، د دې والد صاحب، د دې ترونه، د دې ورور یا د دې مامو، هغو ورسره خپل محنت مشقت وکړو او سبقونه یې په ویلو. نن الحمدلله د هغوی ثمره ورته میلاو شوله او حافظان شولو دواړه. او دې څه دی حفظ سره سره تجوید هم وکړو. نو انسان خامخا کله د خوشحالۍ مقام پر راشي منونه خامخا زړه کې وي. پوښتنه کوو چې یاره د تا نن ورځې څه داسې خواهش دی یا څه داسې ارمان دی. ځکه دوی یو نیم کال مخکې والد صاحبه وفات شولو او سترګو نظیر یې نشته دی. زه مبارکیات ته یم صاحبه. د تو په زړه کې څه داسې ارمان دی، ډېر غټ خوشحالۍ مقام په تو راغلی دی. کاش والد صاحب ژوندی وی، ډېر زیات په تا خوشحال وی. او تاسو ته تکلیف او ځکه څه تلای نه شي، مزل نه شي کولی، څه لیدای نه شي. د تو څه داسې ارمان دی په زړه کې نن ورځې چې تو هغه په خپلو سترګو یا لیدلي وای یا تو ته محسوسېږي داسې؟ نن خو غټه خوشحالي وه. تاسو خبره وکړه چې مریض صاحب هغه پاسې هغه ژوندی وي، نو ډېره تر زیاته د خوشحالي خبره وه. خو چونکې هغه قسمت خبره دی، هغه نشته دی. نو څه نظر مطلب دا خلق مو کتلې وی که نه، څه کومه خوشحالي دی دا کوم هغه دي که نه، دا هم کتلې وی. او بس الحمدلله موږ الله شکر ګزار یو چې موږ باندې موږ دا حفظ وکړو یا موږ تجوید وکړو، دا د الله تعالی احسان دی. طیبه لکه انسان ګرځي، ښکلي ښکلي شونه کسي، سترګې نظیرې څه وي، چکرې وایي. انسان دا غواړي چې زه ښکلي ښکلي علاقې وکسم. د تو زړه کې څه داسې خواهش دی چې د تو نظیر وای، چې تو هغه شی په لیدلی وای؟ بس ما خواهش دا دی چې ما اوس کوم دی که نه هغه حرم شریف مو کتلی وی، مسجد نبوي کوم دی کعبه هم کتلی وی. دا ما خواهش دی. او مخکې د څه اراده دی؟ تجوید دا وکړو، مخکې علم کوي؟ انشاءالله درس اراده. ها درس یې اراده دی.
قادری خبره تو سور دی د بل کشر ور دی محمود افضل دام حفظ قرآن وکړو محموده تو ته مبارکي آیو محموده د تو زړه کې څه داسې ارمان دی نن ورځې څه ته په دې سترګو باندې هغه شی لیدلی وای الله الرحمن الرحیم مو زکومه د زړه کې دا ارمان رسي چې د نبي علیه الصلاة والسلام جنګله ی قبر جنګله دم لیدلی وای ماشاءالله سبحان ورسره مسجد نبوي او د مکې چې کومه کوټه دی او حرم شریف دم لیدلی وای ښه محموده حفظ د وکړو مخکې به څه کوې مخکې به قرات کوم تجوید ښه قرات او تجوید به کوې تاسو ته خو تکلیف او تلای به نه شوې سبق ته به نه شو تلای مدرسې ته به نه شو تلای نو چا تاسو سره داسې مرسته وکړه چا تاسو سره دا تکلیفونه وکړل مامو کور ولاړو دم سره محنت وکړو او الله دې خوشحال لري چې کومه د دې سره خپل تکلیف برداشت کړو او دغه سره چې کومه دی مدد یا تکلیف یا څه برداشت کړو خلکو ته څه پیغام ورکوې د قرآن مجید څخه کسې تاسو نظیران شتو دی تاسو حفظ وکړو خپل همت وکړلو د زوی ته مو ځانونه راورسولو خپل کور والا درپسې خوري وکړله خلکو ته څه پیغام ورکوې څه قرآن مجید سره مینه محبت خلکو ته زده پیغام کوم چې بچي تربیت بچي تربیت سره سره د قرآن بچي ته موبایل مه ورکوي بچي ته چې کومه دی وړیتوب کې موبایل یا بل شي نه غلط کړي مه عادت دی ښه تعلیم ورکړي قرآن سره یې عادت کړي محبت قرآن ورکړي محموده نور ژوندی وای ډېر زیات په تا خوشحال و اوس خو په زړه کې ته دا ارمان احساس ته کېږي که نه ډېر ژوندی وای ډېر سی قسمت خبره الله رب العزت نصیب وشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد